अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि वसल्लम। सामईन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चेहरा दा लکه دا به تا دته پته څنګه لګي، پته به څنګه لګي؟ نو ګوره دې دپاره خو یو خو الله پاک انسان نه عقل ورکړی دی. دنیا دپاره چې دې سوچ کوي دا 12 کې چې دي هلکانو دي ګوره څومره هوښیاران دي، خپل ځان له یاره دا فلانکي ډګری چې کوم دی نو سکوپ سیوا دی. نو ستاسو لکه هلکان چې کم سبق وایي که نه هغوی که ډګري اخلي نو سکوپ ته ګوري چېرې د دې څه ډیمانډ شته او که نشته. اکثر چې کم ډیمانډ نه نو کلاسونه تاسو وګورئ خالی پراته دي کالجونو کې. اردو ډګري الګ ته بس کې اردو ډګري والا ته کمپیوټر ډګري والا آی ټي ډګري والا دا لکه دا لکان په دې کې خو یار دی او کنه دي او پلارانم دي بچی ته مشورې ورکړي چې بچی دې ځای ته لاړ شي. دا نو دا لکه ستاسو سوال چې کوم دی دا به څنګه چل کېږي، دته به څنګه پته لګي؟ یو خو دې کې دا عقل او فکر ماده ده، لکه دې ځناور نه دی، دې غوی نه دی، دې سنډا نه دی. ټیک شو؟ سنډا دی پخپله به دې سوچ کی بیک آخذ و بیک اعطی. عقل چې الله پاک پیدا کو نو ته ته ستا په ذریعه باندې به زه نیول کوم او ستا په دغه باندې به زه ورکړه کوم. نو اول خدا عقل دی، بیا عقل چې تپوس کوي نو بیا الله پاک خپل هدایت را لیږلی دی. اهبطوا منها فاما یأتینکم منی هدن. هدایت انسان د اوس رڼا ضرورت دی. نو العلم نور دا سکول والا خپل بیجون باندې هم لیکي نور دی. دا علم چې کم دی دا نور دی. هو دا نور چې کم دی دا کم یو علم دی چې کم الله پاک را نازل کړی دی. او بیا د پیغمبر ذات په خپل یو سراج منیر دی که نه. نو دې نورانی خلکو سره به رابطه کوي چې کم رڼا والا خلک دي چې دې سوچ و بچار کوي نو د هدایت به کېږي. الله پاک به دله هدایت ورکوي. من جد وجدا چې چا کوشش وکړو هغه بیا منتل. نو دې اول خو به پخپله سوچ کوي چې بھئی زه څوک یم. نو بیا چې کوم دی د هدایت لپاره اشیاء هدایت موجود دي، قرآن دی او حدیث دی. دې به د هغې نه غور و فکر کوي، هغه به مطالعه کوي. که دې نه کوي نو هغه بیا د ده خوښه ده. خو دې به لکه د ده دا نه چې څوک به راشي او د ده خوله کې به چې کوم دی په زور باندې به نور داخل کی. دې به سوچ و فکر کوي. تاسو ګورئ چې دا خپل حالاتو ته تاسو ګورئ که نه چې یو څیز باره کې تاسو متجسس نه یا غور و فکر نه کوئ هغه تاسو ته اډو پته نه لګي. نو دا خو تجسس باندې من نخواهم مال و جاه و تمطراق، درد خواهم سوز خواهم اشتیاق، شوق. او بل د فارسی او دغم دی که نه چې کعبه مقصود اگر باشد هزاران سال را، نیم گام هم نباشد شوق چون رهبر شود. نو بهرحال د شوق خبره ده. بیا دا خبره به د ریسپانسیبیلیټي د ده شوه، دی په خپله ذموار دی. الله پاک به دله تپوس کوي چې بھئی دوی ما ته خو پته نه وه، ټول خلکو دنیا پرستی وه او زم دنیا پرستم. الله پاک به وایي نه ما تعالی عقل نو درکړی. بیک آخذو. عقل ګوره چې عقل دی خو سنډا نه دی که نه، بس چې سنډا نه دی نو دی خو انسان شو. انسان له عقل الله پاک ور که دی عقل نه کار لو کنا نسمع او ناقلو. دوزخ چې کناره باندې دوزخیان ودرولی شي نو هغوی به یو افسوس وکړي. ستاسو د عین سوال جواب دی. نو هغوی به دا یو افسوس وکړي کاش که چېرې موږ د عقل نه سوچ کړی وي. لو کنا نسمعو یا د چا خبره مو اورېدلې وي یا هم د عقل نه کار اخیستی. نو دا دواړه خبرې موجودې دي. اهل حق موجود دي، هغه حق وایي. که دی هغې له نه ځي جدا خبره ده. بیا د خپل عقل دی. عقل چې کوم دی انسان حق ته رسوي. نو دا دو خبرې دي چې دی به د عقل نه کار اخلي او دا چا خبره به اوري. د خپل ذمواري ده.
او کچري مثال په تور مونږ وایو د دنه د بل چا د چا ذمہواری ده پیغمبر راغی الله پاک خپل کتاب دغه په ذریعہ هدایت مونږ ته پیش کو قرآن موجود دی او کنه دی اوس ته په غور ولې نه کې چې بھئی دا کتاب ولې الله پاک مونږ له نازل کړی دی دا یو سوچ پکار دی کنه اوس دا کتاب دی دا نه مونږ ګورو نه په دې باندې ځان پویو او نه دا هدایت تسلیمو خدای قرآن پروت دی او جمعاتونو کې قرآنونه پراته نه دي او تاسو بس ناظرې ته کار ویلې حفظ ته او ناظرې ته دغه خبره ده دغه دوه خبرې دي قرآن او حدیث دا موجود دی که دا نه وي نو بیا د هدایت اسباب چې نه لکه چې اسباب نه نو بیا خو ته کار نشي کولی کور جوړی اسباب نشته چې جوړی اسباب نشته چې به جوړ شي الحمدلله مسلمان کور کې پیدا شو دا هیڅ اهمیت خبره نه شوه نو چې څو پورې ایمان بالله نه وي که نه لکه ایمان مونږ قبول کړی نه دی ته مونږ ته دا ووایه ایمان مونږ قبول کړی ایمان په معنا باندې څوک پوهېږي ایمان په معنا باندې څوک پوهېږي یا قصدن عمدن مونږ چې بھئی اوس چې دا مونږ چې څه وایو دا ټول دروغ دي دا ګوره چې ته مانځه ته ودرېږې اهدنا صراط المستقیم ته هر رکعت کې وایې که نه هغه هم ګپ دی دا ټول سورې فاتحه ګپ دی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم لکه ته د الله تعریف نه کوې ګورې ته خپل ځان دغه کې حقیقي دنیا کې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ټول مذاق دی ستا بندگی کوم تا نه غواړم مونږ خو بل چا نه غواړو که نه دا نن حرام او دوره ده دا خلک د الله نه غواړي که د حرامو نه غواړي اهدنا صراط المستقیم څوک د هدایت طالبان څوک دي صراط الذین دا ټول بیا چې څه آیت قرآن چې تس رکوع لځې الله اکبر اغم ګپ دی بیا الله اکبر اغم ګپ دی سمع الله لمن حمده استاډو یقین نشته چې زما خبره اډو اوري او کنه اوري واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم